اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه ان شاء الله تاسو ته ټول ته معلومه شي چې نن د کیلې اباس په مکان باندې برګیډیر صاحب ډي سي صاحب کمانډیر صاحب اکورمي اهل تشیع اهل سنت یوه ډېره ستره جرګه وشوه. دا ورته جرګه ان شاء الله د کامیابی سبب مو امید چې جوړ بشي. د کې متفقه یوه فیصله دا وشوه چې صورت د مسلو حل دی دا چې کوم پارلیمنت والا ایمیني صاحبان دي دوه کې ملک فخرزمان دی او ساجد طوری صاحب دی ریاض صاحب دی ایم پی صاحب سید اقبال میا ایم پی صاحب دوی ته اختیار ورکړل شو. دوی به ځان سره د اردو پریکو قومونه تقریبا 15 یا شپږ مشران بخلی. دوی به د خبره اختیار دوی ته ملو شو سره به ورسره دا شپږ کسان دوی سره اری جرګې کې شرکت کوي. دا شپږ کسان به بیا خپل قوم سره خبره کوي. ان شاء الله خبره نن ورځ نه روانه شوه. راتلونکي 19 تاریخ نیمو ان شاء الله دویم نشست وي. هغه اوسه پورې خو ځای طی نه شو خو ان شاء الله هغه ته به ځای طی کېږي. 19 تاریخ نه به بلې جرګې کې صحیح طریقې سره به خبره روانه شي. بیا به ان شاء الله فیصلې طرف ته خبره سي. مو امید دی چې دا ورته کوم خلوص سره حکومت اپسېدلی دی ان شاء الله مشران اپسېدلي دي. مو خدای نه دا امید ساتو چې ان شاء الله دا ورته به دا خبره حل طرف ته لاړه شي. بالخصوص د بلچخیل شاملات حوالې سره بکی مانده زو کورمي کې کوم هغه دي مسایل دي ان شاء الله ربطه وقفه سره به ټول مسالو باندې ان شاء الله خبرې کیږي. ان د جرګې شکل کې به ټول مسایل د خبرو د جرګې په طریقه کار باندې به سار تر رسو. السلام علیکم.